بسم الله الرحمن الرحیم. من طال عمره فقد احبته. من طال عمره، هغه څوک چې عمر یې زیات شو، فقد احبته، نو دوستان به کم شي. په دې سبق کې د اوږد عمر والا د دوستانو د کمیدو ذکر کړی دی او د دې څو وجې دي. یو خدا چې کله یو بنده طویل العمر نو ښکاره خبره ده چې د ده څه ناسه دوستان به د دې فاني دنیا نه تلي. دویمه خبره دا ده چې کله یو انسان بوډا شي او کمزوري شي او د چا ملاقات له نشي تلی، نو دوستان یې کم شي، ځکه چې دوستانه او تعلقات دا په ملاقات باندې جوړیږي. او چې کله یو انسان ملاقات نشي کولی، نو د هغه دوستان دا کم شي یا ختم شي. من طال عمره فقد احبته، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې عمرون دا واحد دی، د دې معنی د جون او د دې جمع راځي اعمارون. فقدا د باب ضربه یضربون د فعل ماضي واحد مذکر غایب مغروب صیغه ده او د دې مصدر راځي فقدون، معنی د ختمېدل، رکېدل. احبتون دا جمع ده او د دې واحد راځي حبیبون، معنی د دوست. من طال عمره فقد احبته، د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، طال فعل، عمره کې عمر مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د طال فعل لپاره، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره، موصول سره د صلې نه دا مرفوع محلا دا مبتدا شو. فقدا فعل، احبته کې احبته مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د فقدا فعل لپاره، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه مرفوع محلا دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.